دا مخکې اتوار باندې زه میشتو کې یو دستربندي ول د پروګرام ته روان نو ما سره هغه وخت کې سفر کې مولانا اشرف صاحب دی دا تبلیغ مشرانو کې دی عالم دی هغه په لاره باندې تلو نو بس اسې غب شپ کې خبره روانه شو نو به ماته ډیره عجیب واقعیا بیان کړه ما ته وی چې زمونږ علاقہ کې چې کله دا روډ کنسټرکشن شروع حکومت دا فیصله وکړه چې د روډ کې د توسيع راوستل شي دا مخکې 14 فوټ روډ اوس 28 فوټ نو یا روډ توسيع لپاره زهره خبره خوا کې ور سره کم غرونو غې کټ کول شروع نو چې هغه کټ کولو لار کې یوځه کې قبرستان راغلو نو هغه دا کارو چې 15 قبرونه لاین کیو نو هغه 15 قبرونه هم کټ چې دا روډ کې رزيده قبرونه کټ کو وای هغه ورځ باندې د قدرت شان ته ګوره موږ هغه علاقې کې یو عالم بیمارو دغه بیمار کرسي ته روانو اور لارا کې د هغه علاقې چې کوم مقامي عالم او اسی موږ دا خبر و چیړله اخیره دوی چې دلته یو مخکې لوی عالم تیر شوی دی او 30 35 یا 25 سال مخکې وفات شوی دی او فلانکی قبرستان کې دی وای موږ چې کله هغه عالم کور ته نږدې شو نو دی عالم کور ته رسیدونه مخکې لاره کې دغه ځای کې د قبرستانو دلته ډېر زیات خلک راغونډ شوي دي هغه خپاره وا ماشینو غا ولاړو مزدورانو ولاړو ډېر خلک راغونډو مونږ دا خیال وکړو چې دلته چېرته اکسیډنټ شوی که څه چا دی دا خلک راغونډو وایي مونږ ګاډی یو طرف ته ودرولو هلته راکوشو وایي خلکو نه مونږ تپوس وکړو چې څه مسله ده وایي هغې کې یو کس وایي چې دلته یو قبر دی دا 15 قبرونه کټ شوي دي خو د یو قبر نه خوشبو وځي وای دا چې موږ سره کومه مجموعه دي کې په هر سړی هغه قبر ته بلسه کنده شانو چې دنه شو چې بیا بهر رااله نه هغه جسم نه غوب جسم نه خوشبو راځي اوس موږ ته دا معلومول ګرانو چې دا قبر د چا دی هغه خلکو ته پته نه وسه د بار مزدور نو سه مقامی او چې وختینه عالمونو چا ډیر نه پیژاند وای موږ سره چې کوم د رهبر عالم دی و چې تاسو ملاره کې ونو چې دغه یو عالم وفات شوی دی نن دومره وخت دا ما هغه عالم دی او دا اندی قبرستان کې دفن شوی دی او چې دا کم قبر نه خوشبو راځي دا ما هغه د عالم قبر دی وای نور 14 قبرونه کولاو یو نه خوشبو نه راځي چې کم کې د عالم دفن شوی دی نه خوشبو راځي هغه ماته قسم وخړو چې زه په خپل باندې هغه قبر ته لاړم او دنه شوم خوشبو محسوسه کړم ماته قسم وخړو قرآن یې راته وکړي مفتی صاحب داسې خوشبو ما په ټول عمر کې چرته نه ده کتلې نه مخکې کتلې نه مو بعد کې کتلې بیره دې یو خبره وکړه چې دا خوشبو ما یو ځای کې بل ځای کې نه کتلې وه بیره د خپل تبلیغ سفر واقعیا بیان کړه چې زه قزاقستان ته تللی ازبکستان تاجکستان دې علاقو کې موږ تشکیل و 3 ملکونو ته نو ازبکستان کې د کله د امام بخاري رحمت الله علیه خبر ده چې ښکته تخانې ته لاړم نه هلته دا خوشبو ما محسوسه کړې وه یو هغه خوشبو دا ما دې نه علاوه بل ځای کې نه وه محسوسه کړې دا الله رب العزت کی کله کله دنیا خلقو ته خي چې عالم اخرت کې او قبر کې هم دا عظمت او مقام دی چې دغه د الله رب العزت کومه خوشالیانه دي د جنت خوشبو ورته نصیب